حلال حیوان کې یو اوه سیزونه داسې دي چې هغه سیزونه استعمال پکې ناجایز دی. اوه سیزونه د حلال حیوان استعمالول ناجایز دي. نور د دغه اوه سیزونو نه علاوه هر یو شی د حلال حیوان استعمالول جایز دي. نمبر 1 د څاروي مذکر وي یا مؤنث حیوان وي داغه د تشو امتیازو پیپ دا استعمال حرام دی، دا به غرزول پکاري. نمبر 2 د حلال حیوان مثانه د تشو امتیازو بیگ دا استعمالول حرام دی، دا غرزول پکار دی. نمبر 3 بدن کې غدود وي د څاروي د غوښې او د سرمن ترمنځ د مرض په وجه سره د وینې غوټې جوړې شي او هغه پخې او کلکې شي او دا په هر څاروي کې وي نه بازو کې وي. د څاروي په بدن کې دغه کم غدود او غوټې پیدا شي دا به غرزه دا خوړل ناجایز دي. نمبر 4 د څاروي د ملا په تیر کې حرام مغز د تیر په منځ کې د کیلې په رنګ کې یو پوس تار شان دی ګودا ورته وي نه دغه حرام مغز دام استعمال ناجایز دی. نمبر 5 د مذکر حیوان خصوصیتین کپور مرتوی دا ناجایز دی. بعض اوټولونو کې ډیر په شوق باندې د دې ډیماند کیږي دا شی ناجایز دی، دا ګناه ده. نمبر 6 د څاروي تریخه دا ناجایز دا استعمالول ندی پکار. نمبر 7 د څاروي په مړی چې چاړه راخکلی شي او د دې څاروي نه مړی نه وینه روانه شوه دغه جاری وینه خون سائل دا حرام ده، دا استعمال نه دی پکار. د ځینو خلکو دا اعتقاد دی چې د څاروي په مړی چاړه راخکلی شي نو لاسونه ورته ونیسي او هغه وینه په لپو لپو باندې سکي وی چې کمې پورې دا ګرمه وینو دا سکل پکار دی او دې سره بیماری ختمیږي. دا دروغ دی، دا خون سائل دی بدون کې وینه ده نو دا قطعی حرام ده، دا استعمال ناجایز دی. دا مسله فتاوا رحیمیه 10 نمبر جلد کې 15 او 1 نمبر صفحه باندې لیکل ده.